د بجلی په بلونو کې د وابډې د طرف نه غریب عوام د پاره یو ډیر غټ ریلیف راغلی دی. د بجلی په بلونو کې به تاسو له اوس یو بارکوډ ملاویږي، څنګه چې تاسو له په سکرین باندې ښکاري. په دې بارکوډ کې د غریب عوامو د پاره ریلیف دی. کومو خلکو د پاره ریلیف دی، کومو خلکو د پاره ریلیف نشته، په دې ویډیو کې په ډیټیل سره خبره کوو. تاسو له معلومه ده د ګیس بلونه هم ډیر زیات راځي، ګیس هم ګران شوی دی، بجلی هم ګرانه شوه، پټرول ګرانېدو سره به دا نور هم ګرانېږي. په ملک کې مهنګۍ ډیره په غټه سطح باندې روانه ده. نو اوس د پاکستان حکومت وابډا چې کوم ډپارټمنټ دی هغه دا فیصله کړې ده چې موږ به د بجلی بلونو کې غریب عوامو ته ریلیف ورکو، یو سبسډي به ورکو. اوس څومره سبسډي ورکوي؟ بل کې د 1500 معاف کوي، زر د معاف کوي. دا د حکومت د طرف نه به مطلب فیصله کیږي، خو لا فلحال لا کنفرم فیصله نه ده شوې. خو د دې دپاره به تاسو اپلای کوئ. کچره تاسو اپلای اون کا نو بیا تاسو له دغه ریلیف نه ملاویږي، او کچره دغه ریلیف تاسو له نه ملاویږي نو راتلونکي وخت کې بجلی مزید مهنګا کېدو والده. که څوک 100 یونټه خرج کوي نو دغه بل به هم ډیر زیات راځي. مخکې بر 200 یونټونه چې بل سیوا شو، بل به زیاتېدو، داسې 300 نه به چې سیوا شو، نور به سیوا شو بل. نو اوس دغه سبسډي د پاره اپلای د پاره چې کله د تاسو د بجلی بل راشي نو ډیره سمپل ایزی طریقه ده. دا بل باندې به یو بارکوډ وي، بارکوډ به تاسو سکین کوي، هغه به تاسو یو ویب سایټ لبوزي، به تاسو یو لینک لبوزي، هغه لینک کې به تاسو خپل اپلای وکړئ، خپل اپلیکیشن به جمع کوي دغه سبسډي د پاره. اپلیکیشن به څنګه جمع کوي؟ اپلیکیشن کې به تاسو نه ډاکومېنټس غواړي، یا تاسو آی ډي کارت نمبر به غواړي، یا به تاسو فل ډیټیل غواړي. نو هغه فل ډیټیل به ول فل کوي او سبمیټ پکای. د تاسو اپلیکیشن به حکومت له سبمیټ شي، تاسو درخواست په حکومت له داخل شي. حکومت په بیا په هغه درخواستونو باندې غور کوي، حکومت په هغه درخواستونو باندې بیا غور کوي، او هغه نه پس په بیا دا فیصله کوي چې دې کور ته څومره سبسډي ورکول پکار دي، دې کور له بل کې څومره پیسې معاف کول پکار دي، دې کور له بل کې څومره پیسې معاف کول دي. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو جمع کوي نو هغه نه پس په حکومت د تاسو مکمل ډیټیل ګوري، د تاسو هیستوري به ګوري چې د تاسو د بل خرچه څومره ده، په 13 میاشت کې څومره راغلی، ټول کال د تاسو بل سب طریقې سره راغلی دی. نو هغې نه پس په تاسو د هغې مطابق سبسډي درکوي، هغې مطابق په تاسو له ریلیف درکوي. نو دغه بارکوډ ضرور سکین کوي، دې دپاره د خپل درخواست چې کوم دی دا ضرور سبمیټ کوي. او بیسټ طریقه به دا وي چې دغه میټر د چا په نوم دی، دغه بل د چا په نوم راځي، نو چې اول په خپل کاغذاتو باندې دغه مطلب چې کم ډیټا ته غواړي چې اول خپل ډیټا ورکي. اوس که یو کس ته دغه د بجلی میټر دغه د والد صاحب په نوم دی، والد صاحب وفات شوی دی، نو بیا هغه لا پکار دی چې هغه په خپل ډاکومېنټس باندې اپلای وکړي. لکه مطلب والد صاحب خو دغه الریډي وفات شوی دی، نو دغه اپلیکیشن دی نه جمع کوي، د خپل اپلیکیشن خپل له طرف نه دی دغه بارکوډ سکین کی او خپل ډیټا دی پکې ورکي. نو هغې نه پس په حکومت جانچ پړتال کوي، او هغې نه پس په بیا دا فیصله کوي چې د فلاني کور ته څومره سبسډي ورکول پکار دي، د فلاني کور له څومره ریلیف ورکول پکار دي. نو هغې نه پس په بیا حکومت فیصله کوي. نو چې کله د بجلی بل راشي نو دغه بارکوډ مه هېروئ، دغه بارکوډ سکین کوي او دغه خپل اپلیکیشن ورته جمع کوي.